رحمت الله علیه د بر صغیر په خاوره باندې د هندوستان په خاوره باندې د انګریز خلاف د جهاد بدبور کړله نو د لر نه تر بره پورې په تمام بر صغیر د هند او سند په هغه سر او په دې سر باندې یو مسلمان هم د هغې فتوې مخالفت ونه کړو که هغه د هر مسلک سره تعلق و په یو آواز یې وي چې د شاه عبدالعزیز دغه فتوا د انګریز خلاف د جهاد چې هندوستان دارالحرب دی دلته به یا جنګ کېږي یا به د هجرت کېږي په دغه بنیاد د هغه فتوې تقویت د هر ځای نه میلو شو او د هغه جهاد د هغه فتوې په نتیجه کې چې دوی لاړل نو دوی سوچ وکړه چې دا کومه داسې نقطه وه چې دا خلک پرې راکمه شو نو چې د ډېر ټینګ کې کېنول د ډېر سوچ بچار نه بس هغې په دې نقطه باندې ورسېدل چې د دوی غزار په دې نقطه باندې کول پکار دي په دې عقیده باندې کول پکار دي چې هغه عقیده ختم نبوت ده دا عقیده ولا کار کې دا عقیده ولا متنازع کې د اتحاد دا مدار به ختم شي بر صغیر کې به تقسیم راشي او کله چې تقسیم راشي د ډیوایډ اینډ رول په بنیاد باندې به یو طرف بیا دغه حکومتونه او سامراجي قوتونه د بر صغیر په دې خاوره باندې قبضه شي او څنګه چې 200 کاله پې حکومت کړی دی بیا به یو طرف دوی په دې زمانې خپل حکومت قایم کړي نعرې تکبیر نعرې تکبیر بعد ختم نبوت علماء ختم نبوت مجاهدین ختم نبوت ختم نبوت دغه بنیاد د هندوستان ضلع ګورداسپور ګاو قادیان کې دوی د ډي سي د آفس یو کلرک چې د هغه نوم غلام مرزا قادیاني ورته موږ وایو غلام احمد یې نوم و خو د احمد نوم ډېر مبارک دی دغه سړی پیدا کړو په دې کلي کې په هغه باندې شروع واچوله کله چې نوې مسله راځي موږ دې ملګرو ته وایو موږ چې د خپلو اکابرو جماعتونو سره ځو او موږ ته ډېر ښایسته ښایسته ګلان او نارې او چغې او سورې او نظارې ښکاره شي موږ ملګرو مسلمانانو ته وایو چې د دې وختي چغو سرو نه ځان ساتئ که هغه زما